حاجی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. اوس معترض اعتراض کوي. اعتراض دا چې لکه حمد چې ته ذکر کیا تسمیه نه بعد په کار دی چې دا په واوی عطف سره ویلای وي، ځکه حمد خو صفاتونه ده، التسمیه کې خو د رب ذات ذکر ده، ذات مقدمی په وصف، ځکه ذات خو اصلي کنه او وصف ورپورې قایمي. لکه دا دیوال اصل ده، دا رنگ چې تا په سترګو کې راځي صرف دا وصف ده، دا نه دا په دیوال پورې قائم ده. قائم څه معنی کوي؟ قائم معنی دا وجوده فی نفسه هو وجوده الرابطی، وجوده فی نفسه دا رنگ چې دا تا سترګو کې راځي سپینواله د دیوال، وجوده فی نفسه د خپل وجود دا هو وجود رابطی چې ربط دیوال سره واخلې بیا د پر خپل وجود شته. اکه د ربط دیوال نه کټ کې بیا بده معدوم فی نفسه وي، بیا به ورک شي. دا نه چې دا چونه ده، چونه خو ذات ده، جوهر ده. نه دا رنگ چې تاسو سترګو کې خالی راځي، دا رنگ چې تاسو سترګو کې سپینواله راځي دا عرض ده. وجود فی نفسه هو وجود الرابطی، د خپل وجود دغه دا چې ربط محل سره واخلې، حتی چې ربط محل نه کټ کې لکان معدوما فی نفسه چې بده ورک شي. نو دا خبره موکړه چې لکه تسبیح مبارکه دا حمد تسمیه دې مخکې کړه، ځکه چې ذات ذکر ده، حمد کې وصف ذکر ده، ذات مقدمی په وصف. ولی په مقدمی؟ ځکه وصف خو قائمی ذات پورې، لکه دا رنگ وصف تا داینه دیوال ذات تا، دا دیوال پورې دا قائم ده. قیام څه معنی کېږي؟ وجود فی نفسه و وجود الرابطی، خپل وجود پس ادا چې ربط محل سره واخلي، حتی چې ربط محل نه کټ کې بیا بده معدوم فی نفسه ګرځي، ورک پشي وي لسره وی بنه. دې وجنا تا تدا پکارو چې حمد تا په عطف طریقې سره ذکر کړی وي. دا څه دی ویلی وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم وحامدن لله تعالی اولا و ثانیا. زه ابتدا دی کتاب کوم دی حال کې، ابتدا خو کتاب کوم، یو می ابتدا دا یو می مبتدا دا کتاب، دو شای نشته، خو دی حال کې کوم چې برکت اخلا ابتدا نه مخ کې په نام دی الله، او دی حال کې کوم چې حمد وای رب سبحانه پر اولا و ثانیا دنیا آخرت کې. دا څه به ویل کنه وا حامدن. جواب دا چې عطف سره نه په ذکر حامدن بلا عطف ذکر کړ، ځکه که عطف سره ذکر کی واو سره بیا خو بدا تا زین تا دا اطلاع درکی چې دا تابع ده، ځکه معطوف تا کنه معطوف تابع دی معطوف علی، بیا په دواړو کې مساوات ختم شي، بیا خو بسم الله الحمدلله کې مساوات ختم شي. حالانکه دواړه مساوي دي په قیدیت کې، دواړه قید دی ابتدا دي. ابتدای کتاب چې کیا دا ابتدا مقیده ده په دوه قیدو. یو قید دا چې برکت اخلا، ابتدا دی کتاب کوم دی حال کې دا قید ده چې برکت اخلا نام دی الله نه، ابتدا دی کتاب کوم دی حال کې چې ثنا وای رب پر. دواړه قید دي، دواړه مساوي دي، برابر دي په قیدیت کې لپاره دی ابتدا. نو دواړه قید دي کنه، دواړه برابر دي ابتدا پر، ابتدا مقیده ده په دې دوه قیدو. اوس که زه واو راوړم بیا واو خو معطوف باندې داخليږي، تبع باندې دلالت کوي، بیا خو دا معنی شي چې دا حمد تابع ده،
التسمیه مطبوع ده، بیا خو مساوات ختم شو، بیا خو کې مساوات نه راځي، ځکه مطبوع او تابع، مطبوع خو مخ کې تابع ورسته، بیا مساوات پکې ختم شي. دا شو دیو جنا ووی عاطفه نه راوړه. عبارت معنا دا شو چې بسم الله الرحمن الرحیم حامدا لله تعالی اولا و ثانیا. ابتدا دی کتاب کو، مبتدا میں دا کتاب، وای و می ابتدا دا یو مبتدا دا یو مبتدی دا چې زئی وای و مبتدا ته ذکر کو، خو ابتدا ما مقید ده په دې دوه قیدو باندې. حال کونی په دې حال کې زی ابتدا کوم چې برکت اخلم په نام د رب سبحانه، او په دې حال کې ابتدا کوم چې ثنا وای الله پر اولا و ثانیا دنیا آخرت کې. دا خو دا دواړه حال دي، ابتدئون دواړه قید دي. ابتدئو پارا ابتدا مقید ده په دې دوه قیدو، یو برکت نام دی الله سره حاصلول، بل برکت ثنا دی الله سره حاصلول، په دې دوه قیدو مقید ده. ام مقید به د قید نه موجوديږي، نو ته چې ابتدا کې په دې دوه قیدو سره به موجوديږي. نام برکت پدې اخستای وي، نام دی الله سره، حمد بده ویلای، د دوه قیدو سره به تا ابتدا موجوديږي د کتاب، ابتدئ کتاب. دو قیدو سره به تا ابتدا موجودیږي د کتاب. حاجی نو اینه دا مسله شو. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا لله تعالی اولا و ثانیا. مستری اعتراض څنګه وکړه چې لکه بسم الله الرحمن الرحیم حامدا لله تعالی، دا حمد خو وصف ته، بسم الله ذات ته، ځکه چې خدای الله ذات تذکرہ ده سبحانه. حمد خو صفات نه ده، ذات خو مقدمه په صفات، ذات خو مقدمه په صفات. ولی ځکه صفت وجوده فی نفسه هو وجود رابطی، صفت خو خپل وجود وی، خو پسوي چې ربط محل سره ذات سره ربطی، حتی چې کا ربط تکټ کې لکان معدوما فی نفسی بیا به ورکشي. کدا سپینواله چې تاسو سترګو کې راځي دا عرض ده، دا صفت ده. وجود فی نفسی خپل وجود شته ده، خو وجود رابطی چې ربط دیوال سره واغلی، حتی کا ربط دیوال نه کټ کې، یعنی وجود رابطی کټ کې عدم رابطی راشي، وجود رابطی باندې ربط کټ کې یو بده معدوم فی نفسی. نو بسم الله کې ذات ته، حمد وصف ته، په کار دا چې ته دا وصف دوم نمبر کې په عطف سره ذکر کې دا سی وای چې بسم الله الرحمن الرحیم وحامدا، دا صفت ته کنه خوري څه په کار ده. الله ذات سبحانه مخ کې په کار ده. دلته وای عطف ولې نه وای؟ جواب چې وای عطف ځکه نه وای چې بیا خو با تسویه ته خلل ورکی، مساوات ته خلل ورکی. مقصود خو مساوات ودلته چې تسمیه حمد دواړه برابر دي په کیدیت کې، دواړه قید دی ابتدا دی. ابتدا دی کتاب دا ادا برکت په نام دی الله، حمد سره دا یک قیدونه دي. هم قید به د قید نه موجوديږي. نو ابتدا خو به کتاب کې یو به ابتدای یو به مبتدای یو به ته خدا تا ابتدا به مقیده په دوه قیدو، یو قید دا چې برکت په نام دی الله سره خاصه، بل قید دا چې ته په ثنا باندې الله پر ویلي اولا و ثانیا. اوس کله بیا ته فوای بیا خو دا په تابع باندې مشاعری، ځکه معطوف خو تابع دی معطوف علی، بیا خدا باندې چې حمد تابع ده، مطبوع ده، مطبوع مقدمه په تابع. بیا خو با تسویه په کې خراب شي، بیا خو تسمیه حمد کې برابرواله نه شي راځي په قیدیت کې چې دواړه قید دی ابتدا دی. ابتدا برغه موجودیږي دواړو سره. ابتدا خو به کتاب کې
خو دواړه به مخکې ورته ویلي بسم الله به ویلي الحمدلله به ویلي ابتدا پر دا دوه قاعده دي ابتدا به براغه دوه سره موجوده څنګه به موجوده ابتدا نه مخکې به دواړه وای بس بیا به ابتدا کې د کتاب مخکې ورسره پکې نه ابتدا به د کتاب کې مخکې به د دواړه ویلي نو ابتدا به دواړو سره براغه موجوده شي په یو ځل او که زه وای اتفاق وای بیا خدا مله چې دا هم تابع ده مضبوطه مضبوط مخکې په تابع بیا خو تقدیم تاخير رااله بیا خو تسویه نه رااله دواړه نشو برابر په کیدیت کې لپاره د ابتدا حالانکه دواړه برابر دي په کیدیت کې دواړه قاعده دي لپاره د ابتدا د مبتدی په مبتدا چې کتاب ده ابتدا نه مخکې به دواړه وای ځکه ما ویا تفنه ده ویله اوس معترض وای چې لکه ته حامدن حال وای ابتدئون او دا بسم الله متبرکم بسم الله دا حال وای ابتدئون پټ راو باسه ابتدئو او دا څه وای چې ابتدئول کتاب شروع کوم دا خو ځان اخلاص کړ حال کونی په دې حال کې چې دا ما ابتدا مقیده ده متبرکم بسم الله په برکت اسم الله مقیده ده دا قید به مخ کی وی وحامدن الله احمدن الله تعالی په دې حال کې چې دا ما ابتدا مقیده ده په حمد سره نو ابتدا دی کتاب شو دا دوه قیدونه شو نو دا دوه به مخ کې ورته وای ابتدا خو په دونه ده کنه ابتدا خو کتاب ده نو دا دوه به مخ کې وای بیا به ابتدا کې نو دا تا ابتدا دی کتاب دا په دواړو مقیده شي خدا خو ټیک شو نو ته دلته اپ ته دی راو باسه احمدن تینا حال کیا حال ته متبرکان بسم الله آتینا حال ده نو دا څه ونه نه کوي چې عامل مذکور ته عمل ورکه ځکه مذکور خو اولای محذوف نه چې ته دلته اپ ته دی راو باسه څه دې پر راو باسه اپ ته دی خو محذوف ته هغه راو باسه ولې دلته مذکور عبارت شته کنه په کتاب کې هغه په کې عامل کا کنه څنګه مذکور عبارت ته په کتاب کې دا څه و عبارت ته حامدن لله تعالی اولا و ثانیا بین پسې وای والا افضل رسول محمد و آله مسلم وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى يقول يقول كذا دين حال کو کړه اپ کې عامل کا دا باندې عامل نه ګرځي چې دا ته محذوف عامل رباسي اب ته دیو خدای یقول په کې عامل کا دا معترض راځي چې دغه حامدان چې دا حال کا عامل یقول کا چې ورسته په دې متن کې ذکر ده د خطبه کې وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة يقول دا په دې عبارت کې ده دا یقول په کې عامل کا کنه دا وایي دا چې صدا چې یقول عمل نشي کولای په حامدان کې بنا په دغه نسخه چې کومه نسخه قرات سوال په مصنف دا ونه طالبانو نسخه ولیکلې د درس کوله تالی کلا مالی کلا دلی کلا ټول لیکلې ودا نسخه منتشر شوه دنیا ته سره ورسېده بیا بعضی نسخه د بیا وکتلې د مصنف اباظه دا سه چاپ شیدلې ورکه شوه پاکستان کې مصر کې اغاز بیا مصنف ته نو ورسېده مثلا کتاب لیکي کنه اول مسوده لیکي بیا سوچونه پکې بیا مبیزه کی صافي کی چې ضرورت یې پکې ولګي چې زیاتی خبريات نه لري کی نو دا نسخه د توزیع تنکیح چې مصنف ولیکل کنه دا طالبان ولګي دا واخسته ځان سره وې وړه بیا بعضې نسخه مصنف ګوته ته بیا راغله نو هغه تبییز وک صفای کړي اباظي نه دي صفا کړي نو چې کومه صفا کړی دي هغه دغه دي و بعد
فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبید الله ابن مسعود یقول هاکی یقول ده یقول نمخ کی ان ده ان العبد المتوسل الى الله تعالی ان صدارت تقاضا کوي ان العبد المتوسل اسم دین یقول خبر دین اتا ویری دي چې ان صدارت تقاضا کوي ما بعد لر عمل نه ورکه په ما قبل کې نو یقول خبر دین د ما بعد کې ده نو چې تدا یقول عامل کې په حامدن کې نو دینه صدارت ته فوت کړ اینه خو ابتدا کې راځي صدارت غواړي نو ورکه ما بعد لر عمل په ما قبل کې ځکه بیا خو ان صدارت ختميږي چې یقول اوس عامل شي په هغه حامدن کې یو حامدن مخ کې شو په ان باندې نو دینه صدارت ختم کړ دیر وجنا متری دا اعتراض کوي چې راکته دا خبره کوي چې حامدن حال دا الته اپ ته پټ راو باسه اپ ته دیو پکې عامل ده هغه عامل ده دا دوه احوال دي متفرقا بسم الله حامدن نو حامدن کې چې عمل ورکه اب ته دیو کې ولې عمل ورکه اب ته دیو ته په حامدن کې خپل عامل مذکور ده یقولو بس دا دې پکې عامل کنه څنګه مذکور ده داسه حامدن الله اولا وثانيا وعلى افضل رسوله مصليا الى اخره وبعد فان العبد المتوسل الى الله تعالى باقوى الذريعه عبید الله ابن مسعود یقول هغه یقول په کامل وای کنه دا یقول استا عبارت کې دا یقول د حامدن کې عاملی علامه فی نسخه المکروه علی المصنف دا په هغه نسخه کې دا چې مصنف باندې بیا قرات وشو اول خو طالبانو وړي و بیا بازو نو وشو بازو وشو چې کومه بیا مصنف باندې قرات وشو اکه دا یقول استره نو دا یقول په کامل کا کنه په حامدن کې دا ولنه په کامل کې دا وای دا خو نه عامل کېږي کنه په دې نسخه کې چې وبات فإن العبد المتوسل اسم دیننا یقول خبر دیننا دغه یقول چې خبر دینه ده دا نشي عمل کوله په حامدن کې وإلا لازم بسی فوت صدارت الکلام ان صدارت په فوت شي اینو خو ابتدا کې راځي صدارت کې راځي اول کې راځي اده خو به اول ختم شو لکه چې یقول عامل شي په حامدن کې نو حامدن په مقدم شو نو لازم څه فوت صدارت الکلام والتالي باطل دا غلطه خبره دیر وجنا دا ټیک نه ده چې موږ یقول ته عمل ورکو خلاصه ها چې دا نسخه نوي دا مبیزه چې مصنف باندې قرات شوی ده هغه مخکینی نسخه چې طالبان وړي دا بیا نه دراوړي استاد تا هغه نسخه الته دا معنی نشته یعنی الته ان نشته پکې خال ان هذا صارف دغه معنی نه خالی دا ان پکې نشته نو بیا ټیک ته یقول عمل کوي په حامدن کې هغه څنګه ده هغه داسې دغه نسخه بلای و حامدن اولا وثانيا وعلى افضل رسوله مصليا وفي حلبة الصلوات مجريا مسنا وبعد يقول العبد المتوسل الى الله تعالى باقوى الذريعه عبید الله ابن مسعود حال تداسه ده ان نشته پکې وبعد يقول العبد المتوسل ان من نشته پکې نو چې ان نشته اوس بیا یقول عمل کولای شي په حامدن کې ځکه اوس خو صدارت مدارت نشته ان پاره ان نشته نه بیا وبا یقول العبد المتوسل دا سی عبارت نو چې دا سی عبارت تا نو بیا یقول عمل کولای شي حامدن کې حاجی دا شو اوس تاسو ته مو ویلو مخکې چې مصنف دا سی عبارت ویل بسم الله الرحمن الرحیم حامدا اولا وثانيا زی ابتدا دی کتاب کو ترجمه بدا سکیا زی ابتدا دی کتاب کو یو مبتدیه یو می ابتدا دا یو می مبتدا دا چې کتاب دا دوه شان باندې ابتدا نشته تعرضونه معرضونه نشته مبتدا یو دا به کتاب دا نه چې مبتدا بسم الله دا الحمدلله دا چې دوه شان باندې ابتدا راشي چې به ته اعتراض وکې چې په دوه ابتدا نه کې لسره په دوه ابتدا نشته دی
ابتدئ الکتاب کتاب وای مې ابتدا ده ها دا ٹھیک ده چې ابتدا نه مخکې برکت اخلم په نام دی الله په دې حال کې چې زه برکت اخلم په نام دی الله په دې حال کې چې زه حمد وایم الله پر اول انسانیان نو ټیک ته دا برکات ولا مسله ده برکت په بسم الله اخلم حمد وایم هغه سره برکات اخلم درودونه وایم هغه سره برکات اخلم هغه کې تعارض نشته ځکه برکت خو وسیله هغه ابتدا بسیطه ده په یو شي کېږي برکت خو غټه ګېډه ده په خور نه ونی ست تر پینډي څنګه غټه ګېډه دې کې برکات دي ځکه پینډي خو هغه پنجاب ته کنه هغه کې بریلیان نه نو ته برکات کې دا پینډي پورې چې واخلې دا پښتانه دا دیوبندیان بس دا برکات دا صحیح ده ځکه چې منځونه کوي ذکرونه کوي تلاوتونه کوي عقیده روغه ده دا شي سره برکت حاصلېږي برکت ابتدا غو نه بسیط نه ده چې وشي سره بسم الله سره برکت تا الحمدلله سره برکت تا ډېر شانو سره برکت دا اخلاص سره اولا وثانیا اولا دوم اوس اولا ثانیا څه معنا ده سکتتن بعد سکتتین معنی کو دا سه په مخه سکتتن بعد سکتتین هر سکته کې یا الله زه تا ثنا وای سکته چاته وای ساخ استلو نه بعد سره غلطی کړه یو څه واخلي بیا غلط بیا بل څه واخلي نو دا ساخ استلو وخت خسرای نشي ویلای چې چې ودرې بیا وای نو دا معنا زه د رب حمد وای اولا ثانیا سکتتن بعد سکتتین مرتن بعد مرتين یوزل نه بیا بلزل نه بیا بلزل دا څه د رب حمد وایي نو اول انسان یا دا معنا چې اولا وثانیا فی دنیا والآخرة دنیا کې وایي آخرت کې وایي دنیا کې خو یې وایي دا د دنیا کې موجوده زه د رب ثنا وایي آخرت کې بیا وایي د رب ثنا بوای علامه یعاینو دنیا کې خو د رب حمد وای اخرت کې به الله ثنا وای اخرت کې خو به الله کبریا وینه د الله عظمت پتا تسترګو دماغ وي نو خامخابت د الله ثنا وای اولا وثانیا دوا بل دادا چې زه د الله ثنا وای اولا اول خو دې له وجه وای چې ذات ته الله مستحق تا د ثنا ولی ځکه دا داسې ذات تا چې صفات مالک تا صفات ثبوتی لري صفات سلبی لري عیبونه نشته الله خواته نقصانات نشته نقصانات عیبونه محال دي البته محال دي دا عیبونه نقصانات هوتا سمو کې دي مونږ دا واخې دي دا ډوکی دي دا ډوډۍ دي دا میتازي دي دا هغه دي دا دغه دي دا دانې دي پخپې دانه او خطا وینې ته نه دي زار ته نه دي دا همونګي رب سبحانه التا عیب نقصان ممتنع ده محال ده دا معنا زه د رب ثنا وایم اولا لکمال ذاتی لوجد کمالات د ذات الله نه لوجد صفات د ذات الله نه لوجد صفات ثبوتیونه لوجد صفات سلبیونه صفات سلبی چاته وای چې عیب لري کوي صفات ثبوتی چاته وای چې زیادت فائدہ کوي ثبوت معنا زیادت فائدہ کوي دا ورته ثابت کې لکه ته الله عالم دا صفات ثبوتی ده ځکه زیادت فائدہ کوي علم زائد ده کنه صفات سلبی کې زیادت نه په موصوف عیب لري کوي لکه ته الله ليس بجسم الله جسم نه ده نو الله جسم نه ده نو جسمیت دا کټ کړ زیادت نه کوي فائدہ عیب لري کوي صفات ثبوتی زیادت فائدہ کوي په موصوف لکه الله عالم الله قادر دا څه زپه سي نو دا معنا شو چې الحمدلله اولا الله پر ثنا اول لکمال ذاتی لوی د کمالات د ذات نه لوی د صفات ثبوتیونه لوی د صفات سلبیونه وثانیا ادم نمبر کې
هم زه د الله ثنا وایم. څه له وجې ثنا وای؟ له وجې د هغه نعمتونو نه چې مونږ باندې ورولي دي، دنیا نعمتونه ورولي. یعنی هر سکین کې نعمت ساه اخلي، دا څومره غټ نعمت ده. که ساه د یو سکین کې بند شوه، بیا به په سرلک ودرېږي، سیده به دې کټ ته وخېږو، جنازه به دې کوو. تېرو کالو کې دلته طالب و، ولیبال یې کولی، سیده وغورځېد. اول یې ولیبال یې لا نه و کړی چې داسې یې کول که نه، اول بس مړ شو. ما یې دا سپینې سترګې دا دی ورته ګوره، تاسو سپینې سترګې خورو. نه وای جوان طالب سیده ټپ کېناستی، ولې دا سپینې سترګې رګونه بندوي، خېټه غټوي، مخ غټوي. یعنې دومره مخ په دې چې ته دا خورې، دومره غټ مخ په دې، خپله ښځه به نه شي تکتی. دغه د جومات کې زه ناست یم، 4-5 کسه راغلل، دا اوس لږ مخکې ګیرې خریلې وې، دا خو لاس رای بد ښکاري. او 2 کسو که 3 دومره مخانو، یو کس پکې نرای مخ و. نو چې دو خو وی چې دا بوډا سړی ده که نه، استاد به یې دلته وایي داسې بوډاګانو باندې ګرځېده که نه. زه جومات کې ناست وم، ما ته راغلی، زه داسې مې ورکتل، سیده ورپاڅېدم. نو ما نوره کیسه نه ورته کړه، ما ورته ویل لکه سپینې سترګې دې ښې ډېرې خوړلې. اوس دې مخ ته به دې ښځه څنګه ګوري؟ دغه مخ ته به دې ښځه څنګه ګوري چې دومره مخ دې یې؟ نو ښځه خو به ته نه یېرېږي. څه ورځې مخکې علامه ادریس صاحب، هغه مونږ ګپ ته سره راودرېدو وره کې، بیا دا کیسه شوه. وایي ما ته خو بله ورځ نه راغلی، وایي دا داسې څلوېښتم مولوي صاحب چېرته طالب کباب راوړل، لږ ونې ما وخوړ، بیا موټر ته وختم، مدرسې ته راتلم، لاره کې مې خېټې باندې درد شو. ما ورته چې ګاډی واپس کړه، لاړو هسپتال ته. د خپله خبر دومره نه ده مقصود، دا بله ده پکې چې هسپتال ته ورسېدم، ډریپان یې ته ولګول، دا لیدلې وی چې هلته خلک پراته وو بیماران، یو یې و دومره مخ و، دا یې داسې و چې دومره مخ دي، څومره بد سره ښکاري. نور جهان خو پرېږده، خپله ښځه به تا څنګه ګوري بیا؟ تا ښځې زندګي دې برباده کړه، ځکه وایي دا لیوه ده. نو داسې نو ما ورته ویله ادریس صاحب ته، ما ورته ویله دا مولوي صاحب دا سپینې سترګې دي، خو زه تا ته وایم چې تی نه وخورې، میا خوره، ته مال غټېږې. ګپ همزولي که ما غټېږې، تی چې نه وخورې. وایي چې ما مخکې لږ لږ خوړې، خو اوس مې بلکل پرېښې دي. اوس تاسو ته وایي چې سپینې سترګې مه خورو، دا خو لیوني یو ټول، چې جمعې ورځ کېږي ټول د بازار ته خلاص، یا بازار کې سپینې سترګې اخلي. دومره کم عقل تاسو، دې ته وینې ورکوي. دا چې کوم دی دا غویانه لالیږي میخې، دا وینې جمع کېږي که د ډرمونو کې، دا ورکوي. دې کې دا اثر ده چې ویې خوري که نه 40 دن کې دومره شي، بیا 40 دن بعد مري، حرکت نه کوي. چې کومې غوښې کې حرکت نه وي، تا ته به څه فایده درکوي؟ تا کې به څنګه تحریک پیدا کوي چې خپله حرکت نه کوي؟ چې دا خپله 40 دن کې مري د دې وینو له وجې. نو ته په سوچ وکړه که نه، تا خېټې ته درځي، تا به هم داسې بیا رګونه بندېږي، خېټه به دې غټه شي، بیا به څنګه ګزاره کوې ته چې واده وکړې، دومره خېټه دی دا به دا ته واده سره څنګه میلاوېږې؟ دا خو دین والې خبرې دي، خندا خبره نه دی. دا دم مسفوح دی ته وایي. دم مسفوح باره کې الله څه فرمایي؟ حرمت علیکم المیتة والدم. دا دم مراد ده، دا دم مسفوح مراد ده، دا تاسو باندې حرام دي. ور الله پاک داسې ذکر کړی دي. اوس دا مفسرین وایي چې دا دم علیه السلام نه تر اوسه حرام دي. اوس ته سوچ وکړه، دا انبیا خو ډېر تیر دي، بعض شای و دین کې جایز بلکې ناجایز، بلکې حلال بلکې حلال الی آخره، تبدیلی پکې راغلی ده. خو دې وینې کې تبدیلی نه ده راغلی. دا دم علیه السلام نه اوسه پورې یو تار باندې لګیا ده،
ته پوه شې کنه دې سوچ لري ته طالبې عقل باندې سوچ وکړه کنه ته سوچ وکړه چې دا څنګه کیسه ده چې الله پر دې کې د سره تبدیلی نه ده کړې همیشه حرامه معلومه شي چې دې کې غټ فساد ده کله به الله پاک چیرته په یو دین کې حلاله کړي و چې دا خروي والله پاک لوی حکیم ذات ده اوس الله حکمت پدې چې عمل نه کوي خوري و تاسو پتالو ته ورشه ډک پراته دي چا مخان خرابي چا سترګي وتلی چا وختان وتلی سوچ کینسر ته تاسو چې دا گزاره کو د دې طالبې له وجنه طالبانو نو تاسو الله باندې ګرانو په تاسو ټول په سرلا کولاړو هسپتالو کې وپراته خالي دا بل دادا حامدن لله اولا وثانيا اول ثانيا دا ګوره نو منځ کې مې خبره پرې هوده نو دا من حامدن لله اولا زده الله سلام اول د صفات او کمالات له وجنه وثانيا دوم نمبر کې ثنا وای دی الله نعمتونو باندې وسوال ده چې په نعمت خو ثنا نه ویل کېږي ثنا خو ذکر صفات ته وای الحمد هو الثنا حمد ته وای هو الثنا بالجميل هو الثنا ذکر خیر ده په جبه ثنا معنی خیر ذکر په جبه يتعلق بجمال المحمود چې تعلق د محمود جمال سره ای هغه محمود جمال به ذکر کوي یعنی صفات به ذکر کوي او د نعمتونو خو صفات نه دي د دې باندې حمد څنګه شو ټیک تا اولن خو صحیح شه چې زه حمد وایم اول د الله صفات له وجه وایم دوم نمبر کې حمد وایم د الله نعمتونو باندې جزیل اعلی غټو نعمتونو باندې مونږ ته را کړی دي نو نعمت په حمد نه کیږي حمد خو په صفاتی هو الثناء بالجمیل ثنا ذکر خیر په جبه بالجمیل يتعلق بجمال المحمود چې دا خلق کې تاوال د محمود جمال راشي یعنی هغه صفاتونه وایي دا حمد ده نعمت خو صفت نه ده اذا څنګه دی باندې حمد څنګه وایي جواب دا ده چې نعمت نه مراد ده صفات فعلی دی الله پاک ای انعامه تعالی دی الله انعامات دا دی الله صفت تکړه صفت ته الله دوه قسمه ده یو صفت ذات یو صفت فعل صفت ذات دې ته وایي چې الله ذات سره تعلق بس لکه الله حی حیات الله ذات سره تعلق الله علیم علم دی الله ذات سره تعلق ده صفت فعلی چاته وایي چې الله ذات سره مضاف الیه سره تعلقي لکه انعام دی الله پتا باندې پس انعام راځي انعام دی الله یو خو الله شه پتا باندې اچ شي انعام ځواني درکړی دا صحت درکړی دا علم درکړی دا الی اخره دا صفت فعلی ده نو نعمتونه مراد انعام دی الله دا انعام صفت فعلی ده صفت دو قسمه ده صفت ذاتی صفت فعلی صفت ذاتی چاته وای چې خالي ذات ته الله سره تعلق بس الله حي لا يموت خلاص الله علیم قادر بس الله سره تعلق ده صفت فعلی چاته وای چې سوا د ذات ته الله نه فعل ته اضافتی فعل څه شي خو ته فعل زو فعل ډوډۍ فعل ده زندگی فعل ده ان د دنیا افعال دي ټول نو دلته انعام ده نو دا معنا حامدن اولا مونږ د الله سره وایو اول صفات ذاتیه او لوجه الله پر صفات دي وثانیا دوم نمبر کې ثنا وایي الله انعام تعالی دی الله په انعام باندې انعام دی الله صفات ده انعام معنا نعمتونه ورکول دی الله غیر تا چې تاسو مونږ یو هم مضاف غواړي الله هم مضاف الیه غواړي چې تاسو مونږ یو نو انعام مراد ده دا صفات دي کنه دا محمد په صفات باندې وکړه یو دوه خبره بل حامدن لله تعالی اولا وثانیا زده الله حمد وای اول ادوم اول څه معنا په دې دنیا کې الله ایجاد و ابقاء
موجود کړه او بیا باقی کړه. بقا چاته وای؟ وجود د شای په دوه مې درې مې زمانه کې، یعنی تاسو مونږ باقی یو دادا په دوه مې زمانه کې، په درې مې کې، په څلور مې کې، په پنځه مې زمانه کې، دې ته بقا وای. او دارنګه نو مونږ د الله سره وای اولا الله ایجاد نو ابقای، مونږ پیدا هم کړو به باقی کړو اولا په دې دنیا کې، والا ایجاد نو ابقای فی الاخره. ا دې الله په ایجاد څه سنا وای، په ابقای وای فی الاخره ثانیا اخرت کې هم به الله پیدا کړي، بیا به باقی ساتي. جنتونه به درکې طالبانو ته خو الله خامخا جنت ورکړي، بل لار نشته طالبانو سوا د جنت.